بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 42 نمبر درس دی. ان شاء الله نن به وما کا پرون ضمیر چې کوم موږ مخکې درس کې ویلو ضمیر مجرور متصل د هغې تعریف هم ویلو. نو اومقه تعریف زوړ په زوړ تعریف دی. او پرون بیا ما تاسو ته ویلو چې ضمیر مجرور متصل دوه قسمه دی، یا به حرف جر سره متصل وي یا به مضاف سره متصل وي. نو هغه حرف جر سره متصل پر مخکې درس کې مونږ وی لی او لنا والا، او نن به متصل به دا ضمیر به متصل وي د مضاف سره. نو هغه به ان شاء الله نن به مضاف سره چې متصل هغه به وایو. نو اول د ضمیر مجرور متصل اومقه زوړ تعریف یاد کړئ. هغه ضمیرونه کم چې حرف جر یا مضاف سره ملو وي او په ترکیب کې مجرور یا مضاف الیه وي. که حرف جر سره وي بیا به مجرور وي، او که مضاف سره وي بیا به مضاف الیه وي. بیا دا ضمیرونه دا ضمیر مجرور متصل دوه قسمه دی. یو ته وایي ضمیر مجرور متصل به حرف جر، یعنی حرف جر سره متصل، حرف جر سره متصل ضمیر چې حرف جر سره متصل وي، لکه لی او لنا. د لام جاره دا لام حرف جر دی او دې سره دا یا چې دی دا ضمیر ورسره متصل دی. دا لنا چې دی دا لام جاره دی او دا لام حرف جر دی او دا نا ورسره ضمیر متصل دی. نو او دویم قسم دی مجرور متصل با اضافت. با اضافت مطلب دا دی چې یعنی دا ضمیر چې دی دا به مضاف سره متصل وي، نو حالت جر کې به بیا وي، لکه دا ری دا رونا. ٹھیک شو؟ داری دارو نا. نو دا داری دا دار مضاف ته دا یا ضمیر ورسره متصل دی، دا مضاف الیه دی. دا دار مضاف ته دا نا ضمیر ورسره متصل دی، دا مضاف الیه دی. ٹھیک شو؟ نو اوس مونږه دویم قسم اخلو. دویم قسم دینه مخکې اول قسم ویلو، دا دویم قسم شو. مجرور متصل با اضافت، یعنی حرف جر سره دا ضمیر چې دی دا مضاف سره متصل وي. مجرور متصل با اضافت. ٹھیک شو جی؟ نو واحد متکلم پر راځي داری، دار کور ته وایي، دار مضاف دی، دا یا ضمیر متصل دی، دا ورسره مضاف الیه ده. د یا ضمیر متصل ته مضاف الیه وایي. نو مضاف او مضاف الیه چې ملو شي دې ته مرکب اضافي وایي. نو داری زما کور، او د جمع د پر راځي دارو نا. دا دارو مضاف دی، دا نا ورسره متصل ضمیر متصل دی، دا ولا مضاف الیه دی. ٹھیک شو جی؟ زمون کور. او واحد مذکر حاضر د پر راځي دارو کا. دارو کا ستا کور. دا دارو مضاف دی، دا کا ضمیر ورسره متصل دی، دا مضاف الیه دی. دارو مضاف دی، کوما ورسره ضمیر متصل دی، دا مضاف الیه دی. دارو کوما ستاسو د دوانو کور. او جمع د پر راځي دارو کوم، ستاسو د ټولو کور. اوس د واحد مؤنث حاضر د پر راځي دارو کې ستا کور، یعنی ستا یوې مؤنثې کور، ستا یوې ښځې کور. دارو کومه ستاسو د دوانو ښځو کور. دارو کنه ستاسو د ټولو ښځو کور. بیا د واحد مذکر غایب د پر راځي داروه، د هغه یو سړي کور. داروهما د هغې دوانو سړو کور. داروهم د هغې ټولو سړو کور. اوس د واحد مؤنث غایب د پر راځي داروها، د هغې یوې ښځې کور. داروهما د هغې دوانو ښځو کور. او داروهن د هغې ټولو ښځو کور. نو دا دار کور ته وایي، دا مضاف دی، او دا هن ضمیر، دا هن ورسره ضمیر دی. دا یا او نا، کا کما کم، کی کما کنه، هو هما هم، ها هما هن، دا ورسره ضمیر متصل دی. او دا دار په دې ټولو کې تاسو وګورئ په 14 وانو ضمیرونو سره میلاو دی. نو دا دار مضاف دی او کور ته وایي. او دا یا نا، کا کما کم، کی کما کن، هو هما هم، ها هما هن، دا ورسره ضمیر مجرور متصل دی. اوس د دې لږ غونته کې مونږ ترکیب کوو. ترکیب ته ګورئ، ترکیب دی ته وایي دا دار چې دی که دار دا کور ته وایي، او دا یا ضمیر ورسره ولګې نو دا دغه وایي یا ضمیر متصل دی ورسره. نو دا دار چې دی دا مضاف دی، او دا یا ضمیر متصل مضاف الیه. نو مضاف او مضاف الیه چې ملو شي مرکب اضافي دې ته وایي مرکب اضافي. دارونا، دارو مضاف دی، او دا نا ضمیر، دا نا چې دی ضمیر متصل
متصل مضاف الیه مضاف الیه شو. نو مضاف او مضاف الیه چې ملو شي مرکب اضافي. دغه شانتې ګورئ دا حاضر مذکر د پر راځي دارو کا دا دارو مضاف دی او دا کاف ضمیر چې دی دا ورسره متصل ضمیر متصل مضاف الیه شو. دا ضمیر چې دی دا ورله دا د دار د مضاف سره متصل دی ملو دی ورسره نو دا مضاف الیه شو. دا ضمیر مضاف الیه شو. دا دار مضاف دی او دا کاف ضمیر مضاف الیه شو. مضاف او مضاف الیه چې ملو شي مرکب اضافي شو. مرکب اضافي دا ترکیب دی ښه جي. دارو مضاف دی او کما مضاف الیه دی. کما ضمیر متصل مضاف الیه. دارو مضاف او کما ضمیر متصل مضاف الیه. ضمیر متصل مضاف الیه. مضاف او مضاف الیه چې ملو شي مرکب اضافي. دارو کم دا دارو مضاف دی او دا کم ضمیر متصل مضاف الیه شو. مضاف او مضاف الیه چې ملو شي مرکب اضافي شو. نو دا نور به پسې انشاءالله بیا تاسو ووایئ. اوس دې سره تاسو یې دې سره څنګه چې دا دار ورسره ملو کړو داسې ورسره قلم ملو که قلمی زما قلم قلمو نا زمونږ قلم قلمو کا ستا قلم قلمکما ستاسو دواړو قلم قلمکم ستاسو ټولو قلم قلمکی ستا مؤنث قلم قلمکما ستاسو دواړو قلم قلمکن ستاسو ټولو ښځو قلم داروهو نه قلمهو د هغه یو سړي قلم قلمهما د هغې دواړو سړو قلم قلمهم د هغې ټولو سړو قلم قلمها د هغې مؤنث قلم قلمهما د هغې دواړو ښځو قلم قلمهن د هغې ټولو ښځو قلم. کتاب ورسره ولګه کتابي زما کتاب کتابنا زمونږ کتاب. وګوره د کتاب سره دا یا او نه ککماکم کیکماکن هو هما هم ها هما هن دا ضمیرونه کتاب سره ولګوه. بیا غلام سره ولګوه. بیا دغه شانتې بل چې کوم څیز درته یادېږي په هغې سره دا یا او نه ککماکم کیکماکن هو هما هم ها هما هن دا ضمایر ورسره ملاوه دغه ورسره متصل کوه او دغه به ستا مضاف و مضاف الیه مرکب اضافي جوړیږي. نو په دې ترتیب باندې انشاءالله دا ښه ښکلی یاد کو او ښه خواري پې وکړو او انشاءالله مخکې خلکو ته هم دا ښایو انشاءالله په قرآن کې احادیثو کې ټول دا استعمال دي. نو دا زمونږ د ضمایرو سبقونه مکمل پوره ختم شو. 15 قسمه ضمایرو ضمیر مرفوع متصل او منفصل بیا ضمیر منصوب متصل او منفصل او بیا ضمیر مجرور. نو دا ضمیر مجرور صرف متصل وي. دا ضمیر مرفوع چې دی متصل هم وي منفصل هم وي. بیا دا ضمیر منصوب دا متصل هم وي منفصل هم وي او دا ضمیر مجرور چې دی دا صرف متصل وي. نو دا به یا حرف جر سره متصل وي یا به مضاف سره متصل وي. نو دا ټول حرف جر سره چې متصل دي هغه هم وي او مضاف سره چې متصل دي هغه هم وي. نو دا ضمایر موږ سره مکمل ختم شو. تقریبا دا 70 یا 75 ضمایر دي 14 5 70 تقریبا 70 ضمایر دي. دا 70 وانه ضمایر هغه مونږ ووي انشاءالله. اوس په د دې نه مخکې مونږ بل د اسم غیر متمکن اول قسم هم ووي دویم قسم به وایو. زما په خیال دویم قسم د اسماء اشاره دي یا اسماء موصوله دي. انشاءالله دویم قسم لپاره د دویم قسم درس لپاره اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.